ناظم صاحب دغه پوښتنه به کوم چې دلته کې د افغان مهاجرینو دا کومه خبره ده پښتونخوا کې بیا کیمپونه بهالوي بیا یې سټل کوي بیا چې کوم دی نو پیسلیټ کوي یې نو لکه تاسو څه نظر ساتئ په دې باندې څه وایي د صوبایي حکومت د اقدام ته څنګه ګورئ؟ صوبایي حکومت اقدام خو دا بالکل غلط دی ځکه چې د سند او د پنجاب نه بیخي راوشړل اوس یې راته دلته سیټ کوي دا ټولې لانجې د دې د لاسه جوړې دي دلته آیس خرڅید وي د دې لاسه نورې مسلې شته او دا چې هغه پنجاب والا هم دلته شي نو د دې وطن د خلکو ژوند به ګران شي اوس د دې کیمپونه ورکوي نو چې دې کیمپ ورکړه نو هغه خو د دوی پناهګاه شوه جرم به کوي پناهګاه ته به تاویږي دې ټولو ته پته ده چې د دې څومره جرایم کوي د دوی اول شناختي ګاډونه جوړ کړه په پیسو هغه خو زه سی ولا بلاک کړل خو لکه په هغه شناختي کارډونو دوی اوس هم چلیږي ځکه چې د بعضې خلکو د دې زموږ د دې باجوړو یا د دغه د مومندو د خلکو د دې سره خبرې یو شانتي دي لږ غوندې فرق یې که نه نو که اوس یو سړي د باجوړ پته اچولې ده نو په چارسده په نوښار او په ثوابۍ کې څه پته لګي چې دې کابلي دي که دې د دې وطن دی نو یو خو دا ټول نه غټه مسله ده چې هغه نه حل کېږي دویمه دا چې لکه د دې مهاجرو بغیر د دې جرایم نه بل کار نشته دوی که ډېر وایي چې موږ کاروباریان یو دا نه دي کاروباریان د دې ډیټا دی وګوري نو دوی وزیر اعلی د اقدام ته څنګه ګوري دې صوبې سره ولې نه مخلصه کېږي نو وزیر اعلی د هغوی خورا نه سیم لګیا دي چې د په اډیاله کې چې ته ناست دي پکار دی چې د وزیر اعلی په خپل دفتر کې ناست و د دې چې وایي چې زه د 5 کروړو عوامو مشر یم نو په هغه د دې خلکو ته سهولت واپس کی ګیس نشته بجلی نشته بمبه نشته سهولت چاته څه دی په دې خور سړي پیږي دا خو د پارټۍ نه بالاترې خبرې دي او دا خورانځي او دلته شپه تېري خدای به چې شپې څه وخت راځي شینواري کې روټۍ خوري او بیا دلته راځي او بیا ځي سرکاري تیل او ګیس او بجلي او بیا یې لګوي عوام دې دقه شان جاړي کواړي عوامو ته یې څه نشته جي